یو کور کې چپل یا جوتۍ دا الټا شولو، نو دغه چپل او جوتۍ الټا کېدو باندې دغه کور ته فرشتې نه رسي. دغه چپل او دغه جوتۍ الټا کېدو باندې دغه کور ته شیطان رسي او دغه کور ته بیمارۍ رسي. همدغه طریقې سره دغه چپل او جوتۍ الټا کېدو باندې دغه کور ته جنګ جګړې او فسادات رسي. آیا دا خبره شریعت رڼا کې څه حقیقت لري او کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. انتهایی قابل قدر والاحترام معزز سامعین، د خلکو په ذهنونو کې یوه خبره گردش کوي، ځکه چیرې یو کور کې چپل یا جوتۍ دا الټا شولو، نو دغه چپل او جوتۍ الټا کېدو باندې دغه کور ته فرشتې نه رسي. دغه چپل او دغه جوتۍ الټا کېدو باندې دغه کور ته شیطان رسي او دغه کور ته بیمارۍ رسي. همدغه طریقې سره دغه چپل او جوتۍ الټا کېدو باندې دغه کور ته جنګ جګړې او فسادات رسي. آیا دا خبره شریعت رڼا کې څه حقیقت لري او کنه؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو، داسې د خلکو په ذهنونو کې یو وهم او توهم ده، داسې یو منګړت او ځان نه جوړ کړي شوي خبرې دي. شریعت په رڼا کې د دې خبرې هېڅ حقیقت نشته. ها دومره ده چې ادب تقاضا دا ده چې هر یو شی دا سیده کېدلی شي. دغه چپل او جوتۍ که چیرې کور کې الټا شوله، نو تاسو ته پکار دا دی چې دغه جوتۍ دا چپل دا سیده وي، ځکه دغه چپل او جوتۍ دا الټا وي، د دې هغه بیک سایډ چې کوم دا دغه قاره کومه ده، په دې باندې کله کله ګندګۍ لګېدلې وي. د انسان فطرت او طبیعت هم دغه شی بد ګڼي. د دې وجې نه موږ تاسو ته پکار دا دی چې هر یو الټا شی دا سیده وي. ادب تقاضا هم همدغه ده، ولیکن دغه حکم دا فرض او واجب سنت نه ده چې موږ تاسو ته خامخا دغه چپل او جوتۍ دا سیده کوو. ها دومره دا چې ښه خبره ده چې انسان که چیرې دغه چپل او جوتۍ الټا وګوري، نو دغه جوتۍ او چپل موږ تاسو هغه سیده کړو، بلکې هر یو شی دا که چیرې الټا وي، نو دغه شی د سیده کېدلی شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.